بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن عزتمن ورونو، نن زه تاسو سره څه مهمې خبرې کول غواړم. زما دا پروګرام ضرور وګورئ، دا به ستاسو لږ نه ډېر زیات په کار راشي. زمونږ رور غیب شي، زمونږ د تره زوی غیب شي، رواره غیب شي، زمونږ داسې قریبي رشته دار اچانک غیب شي، مونږ وایو یاره ایسای والا اوچت کو غیب دی. نو زه ستاسو دې ځای کې دا ذهن کلیر کوم چې ډایرکټ په ایجنسو باندې بلیم کله مه لګوئ. دې ځای کې اوس تاسو له سوچ پکار دی. سوچ څه پکار دی چې تاسو ته به دا څنګه به تاسو معلوموئ چې زمونږ دا فرد، زمونږ دا رشته دار، زما دا رور واره هر څوک دا څه اوچت کو او څنګه اوچت شو. ځکه چې ټوله توره وردي ده، که سی ټي ډي ده هم توره وردي استعمالوي، که پولیس دی هم توره وردي استعمالوي، که اغواکار دی هم توره وردي استعمالوي، او که ایجنسی دی هغه هم توره وردي استعمالوي. خو بیا موږ له سوچ پکار دی چیرې زموږ دا کس غیب شو. اوس زما دا خبره ډېر په پوینټ سره په غور سره واورئ. ها، ستاسو رور اوچت کړی شو، رور دی، رواره دی، د تره زوی دی، هر څوک دی. اوس تاسو دا سوچ وکئ چې زمونږ دا رور واره هر څوک د څه کار کو. دی آیا د پاکستان ایجنسو خلاف یا داسې په های دهشتګردۍ په ورکوټې نه، ها، یو هغه لوکل ټکه پکې پولیس سره اخوا دېخوا یا هغه خبرې اخوا، دا کله نه. په های لیول زمونږ دا فرد دا خو دهشتګرد نه دی. که زمونږ ستاسو دا فرد رور واره د تره زوی هر څوک دا د پاکستان په های لیول خلاف کسي، په لو لیول هم نه ګورئ، په لو لیول ایجنسی کله لاس نه اچوي، بغیر ثبوت ایجنسی کله لاس نه اچوي. که ستاسو دا سوچي بس موږ ټکه پکه جرم وکړو بس کس ایجنسی اوچت کړو، نو دا هسې ایجنسی بدنامول دي. که دا په دې شیز کې خامخا د کور پر ته پته لګي، اوس زما والد صاحب ته پته لګي، زما رور ته پته لګي، زما خاندان ته پته لګي. که ستاسو دا کس په های لیول ورکوټ هم نه ګورئ، ورکوټي ایجنسی د وړۍ سزا دومره غټ جرم نه ورکړي چې بس تاسو کس اخوا دې وکړي او بس اوچتوه او غیبوه ورکوه خبره ختمه. داسې کلم نه. که ستاسو دا فرد د پاکستان خلاف په های کریمینل کې ملوثي، نو دې کې به هیڅ قسمه شک نی چې دا به بیا ستاسو دا کس ایجنسی اوچت کړي، او بیا چې دی د دې به پوره تحقیقات کیږي او پوره هغه پسې منډې تړلې موال دا فضول دی. او داسې کس زه وایم چې ختمول هم پکار دی، چې زه وایم چې زموږ د پاکستان خلاف یو کس سازش کوي، هغه چې دی غیر ملکي سازشو کې ملوثي، هغه چې دی په دماکو او دغه شانې نور فساد جوړوي، نو زه وایم چې هغه پسې خو بیا منډه مه وهئ. اوس به راشو دغه ځای کې که ستاسو دا کس په دغې لیولي، نو هغه بیا بلکل بېشکه بېشوبې ایجنسو وړی دی. خو که ستاسو دا کس په لوکل کریمینل کې ملوث دی، فار ایگزامپل ستاسو دا کس غل دی، ستاسو دا کس چې دی دا ډاکو دی، دی چې دی داسې نور ټکه پکه، نو دغه ځای کې ستاسو دا کس بغیر یو منټ لم چې دا سوچونه کوي چې دا به ایجنسو بوتلی او غیب دی، نه، دا کس چې دی دا پولیس بوتلی دی. پولیس اوس چې دی چونکې د بده مرغه زمونږ پولیس بیا عدالتونو ته کسان نه حواله کوي، او زه وایم چې زمونږ د کې پي کې پولیس، ما مخکې د کې پي کې پولیس خلاف ډېر زیات خبرې کوله، خو زه وایم په نسبت د پنجاب د اسلام آباد زمونږ د کې پي کې پولیس څونه دی. نو که په داسې لوکل ستاسو
دا زوی نوار را نواري نو بیا تاسو سوچ وکئ چې یو هفته نیمه کې ډېرې چغې سورې مه وهئ. هفته نیمه کې دننه به ستاسو دا کس را پیدا شو، هغه چې دی مقامي پولیس به عدالت ته حواله کړي او په نږدو ورځو کې ویل خو چېرې پلانکي ځای کې دی را روان او دغه شان دی موږ ونیو، خو دغه اووه اتۀ ورځې دغه هم اړي دوی د خپل تفتیش وغیره په دغې اووه اتو ورځو کې برابروي. ښه، د دې نه علاوه چې دی ستاسو کس بیا لږ های لیول کریمینل دی، فار ایگزامپل چاته کډنیپینګ کې دی، اجرتي دی، قاتل دی، نور داسې لږ په های، نو بیا ستاسو کس سی ټي ډي والا بوتلی دی، هغې کې بیا لږ د پولیس سی ټي ډي بیا څه چل کوي، هغوی خامخا کس میاشت 2 میاشتې تقریبا 3 میاشتو پورې کس ساتي، د هغه پوره بیکګراونډ چا سره رابطې څومره کسان قتل شوي دي د هغې پوره چې دی تحقیقات کوي. نو بیا به تاسو که ستاسو دا پر په دغې قتل کډنیپینګ وغیره کې ملوث وي نو هغه چې دی بیا تاسو سوچ وکئ چې 2-3 میاشتې زموږ دا پر غیب کیدی شي. ښه، د دې نه علاوه اوس به راشو د اسلام آباد پولیس طرف ته. که ستاسو دا کس نور داسې د پنجاب سیټ ته په کریمینل کې ملوث وي نو بیا به بیا د پنجاب پولیس راځي ډایرکټ په کې پی کې کې نه چې په آل پاکستان کې شیر ناپرسان دي اوچتۍ یې بیا یې هلته کې بوځي او هغوی یې هم په میاشتو غیر قانوني دا زه تاسو ته خبر کوم دا غیر قانوني دي. حالانکې که سی ټي ډي ده، که پولیس دی، که سی آی ای ده، که انټي کارلپټینګ سیل دی، که هره بغیر د آیسای نه دا ایجنسۍ دا ماتحتي دي چې دا به په 24 غنټو کې دننه کس به عدالت ته پیش کوي. خو چونکې دلته کې نظام الټر دا یو عام نظام شروع شوی دی چې کس اوچتوه په میاشتو ځان سره ساته او دې خوا ایجنسۍ بیا بدنامي یاره آیسای والا کس اوچت کړی دی او غیب دی وي پته یې نه لګي. حالانکې دې سره د ایجنسو هیڅ قسمه تعلق دی، هیڅ قسمه ایجنسۍ چې دی دې سره هیڅ قسمه مطلب مداخلت دې کې نه ساتي. دا لوکل پولیس، دا سی ټي ډي، دا د اسلام آباد سی آی ای، انټي کارلپټینګ سیل، دغه خلک راځي کسان اوچتوي بیا په میاشتو باندې غیب ساتي، بیا هغوی سره د کور والا سره ډیلینګ کوي چې په څو ډیلینګ برابر شو، د پیسو خبره کوي، که بیا رغی نو چالانې کې که چالانې کې په پیسو باندې کس پرېږدي. نو تاسو په دې خبرو باندې لږ شانې سوچ کوئ. مختصر شانې ویډیو وه، خپلو دعاګانو کې مې یاد ساتئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.